السلام علیکم دوستانو، څنګه چل دی؟ امید ساتم چې ټول به ښه یئ، صحتونه به مو ښه وي. نن درته زه د یو ایپس په باره کې معلومات درکوم. دا هغه کسانو دپاره دی چې کم کسان په واتساپ باندې میسیج کوي یا په ایمو باندې میسیج کوي یا په میسیج کې یا چاته میسیج لیکلی نشي. دا هغه کسانو دپاره دی چې کم کسان میسیجونه نشي لیکلی. نو چې میسیجونه نشي لیکلی نو په اردو به ورته میسیج وایي، هلته به په انګلیش لیکلی کېږي. که په انګلیش وایي په اردو به لیکلی کېږي. نو دا یو ایپس دی، دې په باره کې ته زه معلومات درکوم. او دې نه مخکې که چا زموږ چینل نه وي سبسکرایب کړی، زموږ چینل سبسکرایب کړئ. اوس راځو خپلې موضوع ته. خپل ګوګل پلی سټور به آن کړئ او بره د سرچ په دې ځای کې به ولیکئ ایزي اردو کیبورډ. دا ایزي اردو کیبورډ به دلته ولیکئ. اوس ګوره زه اوس لیکم ایزي اردو کیبورډ. دا لاندې راغسې دا ایزي اردو انګلیش کیبورډ، دا لاندې لیکل دی ایزي اردو کیبورډ. دې باندې به کلیک کړئ. تاسو ته به داسې یو دغه راشي، دا وګورئ، دا اپشن دی، دغه یو دا طریقه ده. دا له پاسه ایزي اردو چې لیکل دی دا به انسټال کړئ. په انسټال به کلیک کړئ، دا به انسټال کړئ. اوس ګورئ انسټالیږي ایزي اردو کیبورډ ورته لیکل دی. دا چې انسټال چې اوس پرې کولاو تاسو ته مخامخ برای راست زه ښیمه ده. دا اوس ګورئ انسټال شو. بس د ځانه انسټال شي بیا به اوپن کړئ. دا اوس انسټال شو. دا به بیا دا اوپن یې لیکل دی، دا اوپن به ووایي، کولاو به یې کوئ. داسې ته چې کولاو شي داسې یو پیج به راشي، لیکلی به یې سلیکټ ایزي اردو. دا سلیکټ ایزي اردو به ووهئ، دا لاندې لیکل دی. دا چې کله ووهله بیا یې دا دوه اپشن درکړي دي، که به دا ایزي اردو ووهئ. دا به اوس کولاو شي زموږ سره. دا زموږ سره دا ایپس چې دی دا کولاو شو. دا چې کولاو شو دا یو ایډز به راشي، دا به وګورئ. خیر دی بیا به سکیپ کړئ. دا ایپس راغی، دا به کلوز کړئ. اوس دا اوس کولاو شو. دا اوس د خپل دغه نه لر کړئ، خپل یو مسنجر ته لاړ شئ یا ایمو ته، هر ځای ته چې زه مسنجر ته رالم. اوس تاسو ته زه ښیم چې دا څنګه کېږي. اوس یو کس ته میسیج لیږئ، دا به ووهئ، میسیج به ووهئ. دا کس چې کوم آی ډي ده دا میسیج دا ځای به ووهئ. دې سره به دا وړوکی میک یې خواته درکړلی، دا بر له پاسه وړوکی میک دغه به ووهئ. تاسو ته به په اولني پرې راشي چې الاو، دا به الاو کړئ. بیا چې به دوباره ورته راشئ دا به ووهئ دغه میک. نو اوس ورته وایئ آپ کیسے ہو. دیکھو دا اوس وایي هاو آر یو. بیا چې تاسو ورته په اردو وایئ، دا اردو باندې هم لیکلی کېږي، په انګلیش پکې هم لیکلی کېږي. د هغې طریقه درته هم زه ښیمه. دا ګوره اوس زه رالم خپل میسیج ته، په میسیج کې هم کولی شئ. هغه میسیج ته به راشئ. اوس ګورئ دا وړوکی ایزي اردو چې لیکل لکه دې خوا راوړی، دا په انګلیش لیکي، چې هاخوا واړوئ دا په اردو باندې لیکئ کوئ. آپ کیسے ہو. دا اوس ګورئ دا یې ولیکو په خپله، هاو آر یو دا یې په خپله ولیکو. دا چې کټ کوئ نو چې دا وړوکی ایزي اردو چې لیکل چې هغه طرف ته واړوئ، دا به بیا په اردو لیکئ کوئ. چې څه ورته وایئ په اردو به ورته وایئ، په انګلیش به یې لیکي. دا اوس ګوره اوس یې اردو ته مې واړو. آپ کیسے ہو. دا وګوره دغه په خپله ولیکو آپ کیسے ہو. دا وړوکی میک چې وهئ، دا وړوکی میک په ووهئ. بس تاسو چې خبرې کوئ دا وړوکی میک ووهئ، دا به په خپله بیا ریکارډینګ کوئ. چې ریکارډینګ وکړي هغه ریکارډینګ بیا انګلیش ته واوړي په خپله د ځانه. دا ګوره که په میسنجر، په ایمو، په هر شي باندې پې تاسو کولی شئ چې په څه باندې کوئ. اوس ګوره بیا درته زه طریقه ښیم. آپ کیسے ہو. دا ګوره ما په اردو ویل ته په انګلیش باندې په خپله راوغس ولیکو. اردو ته یې واړو آپ کیسے ہو. دا ګورئ په خپله باندې لیکئ کوئ، که اردو لیکئ، که پښتو لیکئ، که هر شی به لیکئ. تاسو به یې صرف ووایئ، دا به یې د ځانه لیکي. نو امید ساتم دا ویډیو به مو خوښه شوي، او که چا خوښه شوي زموږ د چینل ځان ته سبسکرایب کړئ. د الله په امان.